أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. سورة آل عمران آيات نمبر 102. الذين استجابوا لله والرسول، هغه کسانو چې حکم یې ومني د الله عز وجل والرسول د الله د رسول من بعد ما اصابهم القرح، ورسته تر هغه چې هغوی ته رسېدلی و القرح زخم، للذین د پاره د هغه کسانو احسنو چې نیکي یې کړي منهم د هغوی څخه واتقوا او پرهیزګاري یې کړي اجر عظیم، عظیم اجر دی. الذين استجابوا لله والرسول، د دې آیات د مخکې آیات سره مناسبت دا دی چې دا هم د احد د غزا په ارتباط باندې او د هغه متعلق دی. امام قرطبي رحمت الله علیه د دې شان نزول دارا نقل کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ابو سفیان د احد د پیښې څخه وروسته کله دوی د جنگ څخه وروسته د احد غره ته ولاړ، هغه تفصیلی واقعه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو طرف کې ناست او صحابه کرام سره او بل طرف ته ابو سفیان. نو بیا ابو سفیان دا خبره کوله چې اعلی هبل، یعنی دا خپل د بت عظمت بیاناوه چې دا زموږ بت هبل بت دا اعلی دی. نو صحابه کرام جواب ورکوه چې الله الاعز والاجل، الله عز وجل د عزت خاوند دی او د ټولو بلند دی. بیا هغه ویل چې لنا عزا ولا عزا لكم، موږ عزابت لرو او تاسو عزابت نه لري. نو صحابه کرام ورته ویل لنا مولا ولا مولا لكم، موږ مولا لرو او تاسو مولا نه لري. نو په دا خبرو کې ابو سفیان دا خبره وکړل چې آینده کال به په بدر کې بیا سره مخامخ کیږو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سیدی په پلاني تاریخ به بیا په بدر کې سره مخامخ کیږو. نو آینده کال چې د هجرت څلورم کال سو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شوال په میاشت کې بدر ته ولاړ، لیکن کافران په زړونو کې الله تعالی رعب واچوي، هغه جنگ ته حاضر نشو. یواري خو د بدر واقعا مخکنی واقعا په 2 هجری باندې پیښه شوه. دا د وعده د پاره دو امزل چې التورل، نو دوی حاضر نسول، دې ته بدر صغرا هم وای. نو دا آیاتونه د دې په ارتباط باندې نازل شوي. او ځینې نور مفسرین بیا وای چې کله ابو سفیان او د هغه ملګری هغه د احد د میدان ولاړه، ورلاري ارمان وکي چې مسلمانان خو سخت ضعیف کړي و، نو موږ ولې خامخا راوګرځیدل. پکار دا و چې موږ پر هغوی باندې ښه کار کړی و یا ټول مو ختم کړی و. نو یې په لاره کې یو کس د نعیم ابن مسعود په نامه باندې پیدا کړي، هغه مدینه منورې ته روان. دا نعیم ابن مسعود بیا ورسته ایمان راوړی صحابي دی. نو هغه ته پیسې ورکړي چې مدینه منورې ته ولاړ شه او هلته وایي چې ابو سفیان دوباره یو ډیر لوی لشکر تیار کړي او پر تاسو د حمله د پار روان. کله چې هغوی راغله او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته دا د درواغ خبر را ورساو، نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وویل چې پرون د احد په جنگ کې کوم صحابه شریک شوي دي، هغه صحابه دي تیار شي. نو 200 کسان هغه صحابه چې سخت زخمیان هم و او د پرون په جنگ کې سخت زخمیان شوي و، تکلیفونه یې لیدلي و، هغوی دوباره په دغه حالت کې تیار شو. حتی چې ځینې خپل نسوه اطلاع نور ملګرو به تر لاس نیولي و یا به یې وژه ورکړې وه، دا سره تیار شو. او حمراء الاسد چې د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې طرف ته تقریبا 8 میله لرې ساحه ده، هغه ځای ته ولاړ. 3 ورځې هلته تېرې کړې، خو دښمن را نغلي. نو الله عزوجل دا آیاتونه نازل کړله چې دا صحابه کرامو دغه حالت کې چې انتهایی ضعیف او زخمیان شوي
د الله تعالی او د الله د رسول قول ته جواب ورکړي او فوراً تیار شول د هغوی د یادونه کوي الذين استجابوا لله والرسول الذين اغكسان استجابوا لله سوخت چې د کفارو د تعاقب د پاره حکم ومني لله د الله عز وجل والرسول د الله د رسول یعنی کله چې دوی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې د پاره راوبلل چې د کافرانو تعاقب کو پاوی په پسې کیږي نو دی ټولو د الله او د الله د رسول حکم ومني من بعد ما اصابهم القرح من بعد ورست ما ترهغه حالت اصابهم شرسیدلی و دوی لره تازه القرح زخمونه یعنی په دې جنگ د احد کې تازه دوی زخمیان سوي هم و دا غبا وجود د خدای عز وجل او د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم د منلو د پاره تیار سول ودرید للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم للذین د پاره دا کسانو احسنوا چاوی نیکی کړي منهم دا غوی څخه واتقوا او تقوا اختیار کړي اجر عظیم دا غوی د پاره عظیم اجر دی الله عز وجل دا غوی د پاره عظیم اجر بیان کړي اوس دی کې د صحابه کرامو الله عز وجل اوصاف بیان کړ چې دا صحابه رضی الله عنهم دا داسې خلک و چې په دغه حالت کې هم د خدای او د خدای د رسول حکم ته تیاری وشودل او هیڅ چون شرایع پکښ و نه وای دا حکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی ته وکي خو الله عز وجل دغه حکم د خپل او د خپل رسول حکم وبولي نو معلومه سول چې د پیغمبر حکم دا د الله تعالی حکم ځکه دا حکم دوی ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم للذین دعوا کسانو د پاره احسنوا یاوی نیکی کړی احسان یې کړی احسان دې توای چې سړی عبادت په داسې شان باندې وکي چې واکه دی په دې عبادت کې خپل رب ویني او کچيري دا حالت نه نو بیا عبادت په داسې شان وکي لکه دی چې خپل رب ویني جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه د احسان پوښتنه وکړه چې احسان څه ته وایي پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل ان تعبد ربك كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك چې د خپل رب عبادت داسې وکړه لکه ته چې د خپل رب ویني کدا مرتبه دې نه حاصله کړي نو بیا داسې عبادت وکړه چې ستا رب خو تا خامخاوي وللذین احسنوا دا هغه کسان د پاره چې هغه احسان وکړي منهم دا هغه څخه دا من بیانیه دي تبعیضیه نه دي یعنی ټول د اصحابه کرام واتقوا او پرهیزګاری وکړل تقوا اختیار کړل اجر عظیم دا غي د پاره عظیم اجر دی ان الله عز وجل باغوی ته په آخرت کې عظیم اجر ورکي چې په ټول کارونو کې یا تقوا او احسان وکړي چې دا صحابه کرام رضی الله عنهم تقوا په ارتباط باندې حضرت عمر رضی الله عنه د حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه چې تقوا څه ته وایي ابی ابن کعب رضی الله عنه ورته ویل کله پر یو داسې علاقه تیر شوی چې الته ډیر زیات زوزان وي او شاخلی وي نو دور ته هو څو واره تیر شوی په دغه ځای کې چې ته تیرې څنګه تیرې نو دور ته چې کله تیرې هم کاله را ټول کما او ډیر په احتیاط باندې ګامونه یږدم ترڅو چې در دې ځای تیر نو دور ته بس دغه تقوا په دنیا کې به دغه ستیرې دغه څه به اوسېږي لکه یو خاردار درخت شي یو کړوړی وي او ته په دې کې تیرېږي یا د یو سیم خاردار سره تیرېږي نو څنګه د خپل ځان او د خپل کالو حفاظت کې دنیا ټول دغه خاردار ده په دې کې در مرګ در ساعت دغه ژوندۍ کول دغه تقوا دې ته تقوا وایي او بل دا چې هر عمل انسان کوي خالد مهنت کول په واجب باندې هغه عمل د خدای په دربار کې مقبول نه ګرځي ترڅو چې د مهنت سره سره هغه کې اخلاص نه
الله تعالی فرمایي للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. چا چې احسان وکي یعنی عمل یې وکي او د خدای وبېرېدی تقوا یې اختیار کړل د دغه کسانو دپاره اجر عظیم. ابو درداء رضی الله عنه یو شعر وایه یقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله افضل ما استفاد. نو وايي سړی خدا وايي چې زما دنیوي ګټي او زما فواید دا باید ما ته په لاس راشي، لیکن د خدای عز وجل بیره دا در دنیا تر ګټي ډېر خیر او افضل. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين اغخلق قال لهم الناس کله چې اویل دوی لرا الناس خلقو ان الناس قد جمعوا لكم یقینا خلق ستاسو د پاره جمع سوي دي فاخشوهم داوی څو بیرېږي فزادهم ایمانا ورزیات کی اغوی لرا ایمان وقالوا ويل حسبنا الله ونعم الوكيل. کافی دی مجلر الله عز وجل ونعم الوكيل او بهترین کارساز دی. الذين قال لهم الناس دا د اصحابه کرام صفت کی الذين دا اصحابه کرام دا داسې مخلص خلق و. قال لهم الناس چې کله اویل دی لره الناس خلق کله چې ابو سفیان پر لارې باندې نعیم بن مسعود ونیدي هغه ته څه پیسې ورکړي او بیا یې ورته ویل چې ولاړ شه په مدینه کې आवाज خپاره کا چې ستاسو په خلاف باندې دشمن خورا ډېر ساز او سامان تیار کړی دي او پر مدینه باندې د لوی حمله پلان بسته کړی. نو تاسو دا غوي څه وبېریږي یعنی دا غوي سره یو صلح یو کار وکي او یا د خپل دین واوړي کني هغه په تاسو باندې حمله کوي. نو دې خبرې د اصحابه کرام رعب نه دی ور پیدا کړ بلکې صحابه کرام په ایمان کې نور زیادت راوستي او د دې خبرې په مقابله کې دا کلمه ورته استعمال کړل حسبنا الله ونعم الوکیل. الله سبحانه وتعالى نور د فار کافی دی او بهترین کارساز. الذين قال لهم الناس دا صحابه کرام داسې مخلص خلق دي هغه کسان دي دا صحابه قال لهم الناس چې اویل دوی لره الناس خلقو ان الناس یقینا خلق یعنی اهل مکه قد جمعوا لكم استاسو د پاره جمع سوي دي یعنی استاسو د مقابله د پاره ډیر اسباب تیار کړی دي. پخشوهم دا غوی څخه وبېریږي د خپل اسلامي عقیده څخه تیر سي فزاد ورزيات یکيهم اغوی لره ایمان یعنی دغه خبري اغوی ته ایمان نور ورزيات کی فزاد ورزيات کی دغه خبري هم اغوی لره یا صحابه ولره ایمان د ایمان په قوت کې نور زیادت تر تراوستي نور ایمانی غرور او جوش پکش پیدا کی. وقالوا ويل حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا کافی دی مجلر الله عز وجل ونعم الوكيل او دغه الله عز وجل دا بهترین کارساز یعنی کامل استقلال په طبيعتونو او مزاجونو کې یو ضرر رعب او د خلکو خبرو تاثیر نه دی باندې کړي بلکې په شی استقلال دا خبر ورته وکړل چې په ټول مشکلاتو کې مجلر الله کافی دی او د ټول کارونو د حل د پاره بس الله کارساز دی. الله عز وجل باندې موږ توکل کو او دې ته توکل وایي. مشایخ او بزرګانو د دې آیات په ارتباط باندې لیکلي دي چې دا آیات حسبنا الله ونعم الوکیل په مشکلات او مصائب کې چې انسان ته پیښ شي وای ډیره بهترینه نسخه ده. چنانچه وای دا تجربه ده که یو سړی دا پښه کامله ایمانی جذبه او پسې عقیده باندې د مشکلاتو په وخت کې زلزلہ وای ورسته کدی دعا وکي الله عز وجل به د مشکلات دا حل کړي. دا تجربه سوی عمل دی ان که هر څوک دا کار وکي الله تعالی به مشکل ور حل کړي. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نو الله فرمایي کله چې دوی
کافرانو ته دا خبره وکړه چې موږ لره الله کافی دی او الله تعالی بهترین کارساز دی. نو د دشمن په تعقب سدي ووت او د حمراء الاسد پر ولاړه الته درې ورځې تیری کړې. حمراء الاسد کې الته یو بازارم لګې دی، الته ځینی شان رانی ول خرڅ کړه. نو څه دنیوي نفعه او ګټه یې لاس تراوړه. دشمن په زړه کې هم رعب ولوي دی او خدای عزوجل هم ورڅخه راضي شو. نو الله فرمایي فانقلبوا بنعمت من الله، نو دی واپس راغلل بنعمت من الله د الله تعالی په نعمت باندې، وفضل او په فضل باندې لم يمسسهم سوء چې نو رسیدلی دوی لره سوء څه تکلیف، واتبعوا رضوان الله او پیروي وکړل د الله عزوجل د رضامندي. والله ذو فضل عظیم، الله عزوجل خاوند لوی فضل دی. فانقلبوا بنعمت من الله، نو دی را وګرځیدل بنعمت فنعمت من الله د الله عزوجل د طرف. الله عزوجل دوی ته نعمت ورکی، وفضل او فضل ورکی. مطلب دا چې ثواب او دنیوي تجارت او نفع ورک. او د دې سره سره لم يمسسهم سوء، کومې بدی دی مس هم نکړه، یعنی جنگ هم پیښ نسو چې پدې کې یا کوم ملګری زخمی شوی وي او یا په شهادت رسیدلی. واتبعوا رضوان الله، او د الله تعالی د رضا تابعداري وکړه په دغه حالاتو کې، په دغه مشکل حالاتو کې د خدای د رضا لپاره دا مهنت برداشت. واتبعوا او پیروي وکړل رضوان الله د الله تعالی د رضا. والله الله عز وجل ذو فضل عظیم، خاوند لوی فضل. یعنی د چا سره چې الله تعالی د احسان اراده وکي نو پر هغه باندې دومره لوی فضل کی، او دا فضل واجب مسلمانانو باندې. نو په دې صحابه کرامو باندې دا فضل وک. مطلب دا چې در قیامت پورې د تمام انسانانو د پاره د الله تعالی دا دستور او اصول دي چې مؤمن ته دا پکار ده چې د خدای پر ذات باندې توکل وي، د کافرانو په خبرو باندې ونه غولي. دا د کافرانو ترتیب د وخت څخه امدادي چې هغه د مسلمانانو د بیرولو د پاره ځینې کسانو ته پیسې ورکي او ځینې د همدې کار د پاره روزي چې تاسو د مسلمانانو په زړونو کې رعب واچو، او د کافرانو د اسباب صفت وکي، دا غوی د ترقی صفت وکي ترڅو مسلمانان دا غوی څخه متاثر شي او بیا مسلمانان مقابله ونکي. دا حرام عمل دی، مسلمان ته دا جائز نه ده چې د کافرانو د اسلحو او د هغوی د قوت یادونه د مسلمانانو په مابین کې کوي ترڅو مسلمانان د هغوی څخه کمزوري سي، مرعوب سي. دا جائز نه ده. معبد خزاعی دا د خزاعه د قبیله یو سړی نو دی ایمان راوړی نو، لیکن د مسلمانانو سره محبت وو، پر کافرانو باندې دا د دوی کامیابی و دا پیرزو نه و. دا د صحابه کرامو او مسلمانانو سره یو تعلق چا دی ورته حلیف وای، یعنی یو تعهد سره کړی چې یو د بل کومک به سره کوو. دا به د مدینه منورې د خاصه مکه مکرمه ته روان پر لارې ابو سفیان ولید. ابو سفیان ته وویل چې ستا به دا فکر وی چې دا مسلمانان به ته ختم کې، مسلمانان خورا مضبوط خلک دي، او اوس ستا په مقابله کې ما ولیدل چې په حمراء الاسد کې به خیر ډیر راجم سیوا او پرتای حمله کوي. دغه نعیم مسعود ته دا ویل چې ورسه پیسې ورک. هغه معبد خزاعی به د مسلمانان په حمراء الاسد کې ولیدل. کله چې ابو سفیان دا خبره واوریدل ملګرو ته ول هلي پس غستا تر مکه ځان رسو. هغه ټول ولاړ مکه ته ځان ورسا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، الله فرمای انما ذالکم الشیطان، یقینا دغه الشیطان شیطان دی یخوف اولیاءه، بیروی تاسو د خپل دوستانو څخه فلا تخافوهم، نو بس د دوی څخه مبیریږي، وخافونی وبیریږي ما څخه ان کنتم مؤمنین، کچیر تاسو د ایمان خاوندان است. یعنی دا خبر چې د کافرانو د طرف راوړی دي دا شیطان دی او دوی غواړي چې تاسو د خپل دوستانو څخه وبیری. دا د دوستان خو کافران دي او مرتدان دي،
دغه مرتدانو او کافرانو څخه تاسو بیري. علماء د دې آیات په حالاتو کې د دې آیات په وسنی حالاتو کې ډېر ښه تشریح کړي. هغه دا چې کنن ورځ دغه رادیوګانی سړی وګوري دا کفري رسنۍ دا ټول شیطانان دي، جیبه د شیطانانو دي او د خدای او د خدای د دین او د مسلمانانو خلاف ایجیب اخلاص کړي. د کافرانو د نظامونو فائدې، د کافرانو د نظامو ګټي، د کافرانو د اصلحو فواید، د مسلمانانو ذوب، د مسلمانانو بدنامي دا عادت ګرځیدل. تاسو دغه بي بي سي رادیو باورېدلی، دا د غلامي رادیو، دا بل ناشنا رادیو، دا ګرد هغه رادیوګانی دي چې د کافرانو د خوا ترتیب سي او د مسلمانانو په خلاف باندې ژغېږي. ټول خبرې د خدای د دین په خلاف باندې. کله چې دا خلک نظر سره ښکارا کوي، د ځینې پروګرامونو لري د نظر نه څوک چې کله یو اسلامي نظر وایي دا خبريال مدافع وکیل وي د کافرانو د طرف، دای د هغه پر ځای باندې جوابونه وکي نو او یا د هغه نظر قطع کوي دا د نظر او کفري نظر د ټولي نړۍ نظر بولی، هغه اسلامي نظر ادا د نظر. نو دا شیطانان دي یخوف اولیاءه، تاسو د خپل دوستانو بیري. یعنی مسلمانانو په زړونو کې دا ورچی کچيري دا حالت نو، دا د کافرانو دیموکراسي نو، دا د کافرانو نظام نو، دا غربي لنډغر نو، بیا به مخالف وخوري، بیا به مړسي د لوږي دی. تاسو ته دا سراوړي دا راوړي دا راوړي. دا قران بیان کړی دا شیطانان دي. د شیطانانو په قول کچا کول نو یا به د شیطان ملګری وي او یا به عین شیطان ګرځیدلی. د شیطانانو په قول باید سړی ونه کی. انما ذالکم الشیطان، یقینا دغه چې دا خبر راوړي دا د اندیشنې او د تکلیف خبر چې راوړي دا شیطان دی، دا یقیني شیطان دی. فعلا د شیطان عمل کی یخوفو د دې یو مفعول حذف شوی دی، عبارت دی یخوفکم بیروی تاسو اولیاءه د خپل دوستانو څخه د خپل ملګرو څخه مو بیری. الله فرمایي فلا تخافوهم، تاسو دینه مبیریږي د دې د اسباب څخه مبیریږي. وخافونی ان کنتم مؤمنین، او بیریږي ما څخه ان کنتم مؤمنین که تاسو د ایمان خاوندان یاست، په خدای باندې ایمان لري. نو د مخلوق بیره د زړونو وباسي، یوازې ما څخه وبیریږي. قرطبی رحمت الله علیه یو واقعا نقل کړی ده پر دا خوف خدا باندې د الله عز وجل څخه پر بیره باندې. ابو بکر فواک رحمت الله علیه یو ډیر لوی بزرګ، ابو علی دقاق رحمت الله علیه پښتوني ته ورغلی، هغه مریض. نو دا ابو بکر فواک ډیر زیات وجړل. ابو علی دقاق ورته ویل چې الله وتعالى صحت درکې او تجاړه ما نو دور ته چې زه په دې باندې نه جاړم چې ماته به مرګ راشي. ما ته جړه په دې باندې ده چې د مرګ وروسته ډیر خطرناک حالت را روان، زه په دې باندې جاړم. او خافونی ان کنتم مؤمنین، نو تاسو ما څخه وبېریږئ ان کنتم مؤمنین، کله ایمان خاوندان یاست نو بیر از ما څخه پکار ده. صدق الله.